خير الإسلام وقول الله تعالى كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وبه قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من خير نساءه. دا بل یو مسئله وی یو سړی ښځې له خیار ورکړي چې اختاري نفسه کې، یا تا له ما خیار درکړه، ما سر پاتې کېدل غواړئ او که جدا کېدل غواړئ. ځکه رسول الله مبارک او امهات المؤمنین ته فرمایي د هغې متعلق کلام دی خیر نساء. مولانا صاحب یو خبره په ذهن کې دا واچوه چې دا منحصر په مجلس دی. یو سړي ښځې ته وایي ما تا له خیار درکړه، ځان خوښی که ما خوښی، بس خلاصه ده خبره. نو دا منحصر شو په مجلس. که دا سړي ستومانه و یعنې دا مې سوې دا ښځه چې ته ځان غوره نه کړي، فوراً دې پاس دې مجلس کې بدل کړي. د نسوارو د توتونو په لین دی نه پاسي، دا خو مجلس بدلون نه دي. بدل دې لاړې سلام علیکم لاړه، بس خیال ختم شو. یا ښځه ویلېږي چې خولې نه مې چې ته غلطه ونه خېږي، نو ښځه دې فوراً پاسي مجلس دې بدل. یا ښځه دې وایي چې ته مې غوره کړې. نو خیار دا یو مسله ده چې منحصر دی په مجلس. مجلس چې ختم شو یا هر یو مجلس نه پاڅېدم نو بیا یې سم نشته. دویمه خبره ده که داسې ورته وایي چې اختاري نفسه کې متا شئتې، اختاري نفسه کې متا شئتې، کله دې خوښ وي دا خیار ورکولی شي. په دې کې اتفاق ده چې دا منحصر په مجلس بیا نه دی، ځکه متا شئتې د عموم لفظ دی. دا یو مسله شوه. دویمه مسله څه شوه؟ دویمه مسله دا شوه زمونږ مدې کې اوس اختلاف د مسلک دی. که دې ښځې ځان غوره کړه نو یو واقع شو باید د هغې وایي چې ما ځان غوره کړه. د ځان غوره کولو معنا بله نه ده، د اصطلاحي معنا ځان مې غوره کړه نو څو طلاقه واقع شو؟ یو باید. که نیت پکې خاوند د یو کړي که د دوو که د درېو، که نیت یې نه وي کړی، یو ځان غوره کړه او د خاوند دا نیت و چې که ځان یې غوره کړه درې دي شي، دا ځان یې غوره کړه نو دوه دي شي. نو نیت د زوج د عندنا زمونږ په لیست هېڅ اعتبار نشته. که ځان یې غوره کړه یو طلاق واقع شو باید. باید حکم مې مخکې ویلی دی. او که خاوند یې غوره کړه خاوند نو بیا اسم نه واقع کېږي زمونږ په لیست. او که ښځه وایي ما ځان غوره کړه او ښځه نیت د درې وکړي هغې نیت ته اعتبار نشته. څنګه شو خبره؟ که چېرته خاوند یې غوره کړه زمونږ په لیست اسم نشته، او که ځان یې غوره کړه یو باین واقع شو، نیت د زوجینو له هېڅ اعتبار نشته. که خاوند پکې د نیت کړي که یې نه کړي، که یو یې کړي که دوه که درې، که ښځې پکې نیت د یو وکړه که دوه که درې، هماغه یو باین واقع کېږي. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. او د شافعي صاحب مسلک څه دی؟ شافعي صاحب وایي که ځان یې غوره کړه یو رجعي واقع شو. که فرق پوه شوې؟ که ځان یې غوره کړه څه واقع شو؟ رجعي. موږ وایو که ځان یې غوره کړه باین واقع شو، او وایي که ځان یې غوره کړه رجعي واقع شو. او اصل وایي که خاوند پکې د درېو نیت کړی و بیا درې واقع شو، هغه نیت د زوج د اعتبار ورکوي. که خاوند پکې د دوه نیت کړی و نو دوه واقع شو. زموږ په دغه نیت څه فرق دی؟ یو خو دا چې هغوی که ځان یې غوره کړه رجعي موږ څه وایو؟ باید. دویم موږ د زوج زوجې د دواړو نیت له اعتبار نه ورکوو، هغه د زوجې نیت له اعتبار نه ورکوي، ځکه تفویض د زوج د طرف نه دی، خو د زوج نیت له اعتبار ورکوي. چې زوج پکې څه نیت کړی و نو حقه به واقع کېږي. دا د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دی. او د احمد ابن حنبل مسلک دا زمونږ د مسلک په شان دی. صرف دومره ده چې چېرته زوج یې غوره کړه، موږ وایو که زوج یې غوره کړه اسم نه واقع کېږي، او که هغوی زوج یې غوره کړه نو بیا یو رجعي واقع کېږي. یعنې خلاصه د احمد څه شوه چې څنګه موږ وایو نیت د زوج او د زوجې د دواړو اعتبار نه لري، همداسې څنګه موږ وایو که ځان یې غوره کړه یو باین واقع کېږي، همداسې وایي. لیکن هغه د یو کوډې ټکي کې مخالف دی. هغه وایي که خاوند یې غوره کړه موږ وایو اسم نه واقع کېږي، هغه څه وایي؟ یو رجعي واقع کېږي. حدیث هغه حجت دی. ولې اوس راشي
یا عائشہ صدیقہ موږ رسول الله مبارک ورکړو رسول واقع شو په دې مسایلو باندې پوه شوې ځکه ځان په کې لګ وایي یو به دوی دا منحصر په مجلس کولې مگر کما تاشې ته وي یا عموم یا نه دا لمه سوې زمون په دې باندې نیت د زوج او د زوجې هیڅ اعتبار نه لري دا ځان یې ورته څه واقع شو یو پای او زوج یې ورته اسم نه واقع کیږي دغه احمد وي صرف احمد پکې دا یو ټکی وای چې خاوند دې ورته څه واقع کیږي یو شافعي صاحب څه وای ځان یې ورته څه واقع کیږي یو رجل واقع کیږي نور یو رجل او که زوج پکې نیت کړو د زوجینا زوج نیت اعتبار دی ٹھیک شو لیکن اغام دا وای چې زوج یې ورته اس نه واقع کیږي لکه مونږ چې وایو دې کې هغه په سره مرګري دی ورپسې شو من خير نساءه يؤخذ كدوي وقول كل ازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها وتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا اصلوا فدي خيارك ولكن دا ايات ذكر کا دوسر بسې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري من خير نساءه امام بخاري فیصله ونکړه کله کله دې فیصله ونکړي ولې لکه دا یو په اختلاف دی لیکن د حدیث نه خپل اوس معلومه شي رد اعلان رد په احمد ابن حنبل باندې رد بجاري احمد ابن حنبل وقال لي تحدثني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدخين ازواجه بدا به فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا باس عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكن قال ثم قال إن الله قال جل ثناؤه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا قوم أجرا عظيما قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبويا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم قال أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلته وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مشهورا قال حدثنا مسلم عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا يا لم يعد ده بمقسم ولا شميرة ولا زوج ولا شو طلاق نجو يا دريشوا مجابا نرتشو احمد بن حنبل شابتي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا عامر بن مسعود قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيانة فقال خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان طلاقا قال مسروق لا بالي خير طلاقا استفهام انكاري ده يا فقال ان طلاق وصلنا داول انكار يخلما ذكر مخجوي لم يعد يا لم يعد شابتي قال مسروق لا بالي خيرها واحدة وبيعها يوضع ورقم مسلدلا دماغ ورقم نو کدا طلاق وي نو بیا د درو ورځې زیات خيار نشي ورکول کدا طلاق وي نو یو د خيار ورکو ته غوړه پرنو طلاق واقع شو احمد پري نو چې دوباره د خيار ورکو ته بیا غوړه کړی نو طلاق نو شو کنه یو مخ یو دا شو نو چې درې بار د بیا ولا خيار ورکو ته غوړه کړی نو درې د خيار ورکو درې د غوړه پرنو طلاق شو درې نو په سرونو د ځاخه ده نه دې سوای ولا خيار يودر وركم او كسلا بعد ان تختارني ويميك ذا تخاون وركي لا تلاقنا يوصل بسيشا باب اذا قال بارك وسلم بالغرض امام بخاري معلومه داغما کی غرض میرا تروي يودا خيار وبعض اوقات کې طلاق دې کدان ورته او دویم تخاون دې ورکا اسم نشتا دا مخکې باب تعالو درې باب ورسره فارق تو کې او سرحت تو کې وغيرها دا کنایه الفاظ غرض امام بخاری دا چې کله کې د نیت طلاق وکړه طلاق واقع شو کله نه کړي نو واقع کې ګور ما خو تاسو ته قواعد خوله 53 قیدی دی په طلاق کې څو ما چې کوم معلومه کړی 53 قیدی چې خلع مبارات طلاق ټول یو ځای کې باین دغه اقسام 53 قیدی وړه خبره نه ده لیکن دلته خو تاسو ته ما بعد یو څو قیدی مې ذکر کړی او دلته قیدی باندې خبره بنا کا چې کنایي الفاظ د استعمال کړ ورې ما تاسو ته وی چې صریح کم الفاظ دي ته بالکل نه تیری ویله مقطع دی کایو ته متوجه کړی چې د باب التفعیل
लफ्ज इस्तेमाल के बाबे तफरील तलक युतल्लिक ततलीका द दे बाब इस्तेमाल के दा सरीह थे जो में से वो यो कहता था और सही बात है तलाक हुक्म में वेलो के लिए बात है जो में से जो में दावी ने जो चे तबाब तफरील सीगा मुस्तअमल के नो कनियत टीवी कनी तलाक वाक़ई के सरी के नियत एतबार में दो कदिश वो अशमेरे द्रे मेरा तस्वीर द्रे मेरा तदाविनो चे तलाक बाब तफरील इस्तेमाल के दार रजई दे देख के निकाह जरूरत थी शायद तक के रुजू को नहीं याद रहेगा सरोवर मेरा तस्वीर चे बाब तफरील न अलावा द देले बाब इफआल या नूर में इस्तेमाल के वाया तो अब सरीह नहीं सबई के नहीं भाई न पेशे बखबर शरीयत के कम लफ्ज वदा करे बागी बसरीह शरीयत के कम लफ्ज नहीं वदा करे बागी के नहीं कल में सोई कि के नहीं के नियतों का शाबा नवाकी की नियत के उनका नवाकी की अलबतिया खबर अदा कि चरते दखल जान वसफियों का पतवाला काफ सरा तलाफी की दखल जान वसफ लकवी अना लकयो या दखल वसफ या दसान या सवई खद तवजी अंत तारिक ده وصف الله بدل طرف واقعي طب التفعيل هنا ذلك يا زاني يا دي جزاني يا دي انا طالب فصريح هنا طلاق لي يا فقطو کی خلق وی طلاقی طلاق واقعي شو دي خلق وی وای ته طلاقی ویا دي خلق دي ته وی طلاقی بچیا دي خلق خد ته وی طلاقی طلاق غلط دي خلق تبادي خلق ځان نه پوهې په مسله ما ویلو بل کتوی په دې تی لفظ استعمال کی کله قاف په دې کاف استعمال کی بیا طلاق دی قریبا ته بلا شی ویلي هو تاسو کړی بل موږ ته یو لفظ استعمال کړو په سړی کې نیت اعتبار نه پړې اعتبار نه پړې را کو وسوسه پړ کې راشي خو پورا مضبوط قصد وکي او دې په خلیه تل الفاظ دی ویل طلاق نه واقع کی بلا من درته ویلی وا مایکانی لوټه ارسو غردی او چې تلفظ باللسان یا کتابت کی طلاق نه واقع کیږي بلا قاعده ذکر کړي وا چې طلاق کی مشابهه ضروری نه ده اگر چې مستحب ده غسلا چې بیا تعین کړو غوانم پکې ضروری نه دا ټول خبره مو پکې تیرې شو دا چې ما دا تصور وی دا دوی په ټول ځای ته تعلیم ده نه دا لري ولادي بلا جزئیات ولن دا بلا قاعده درته وایم ذکر کنایي الفاظ استعمال تاسو قواعد ادبیات تاسو ته هیڅ اشکال نه پیږي لکه تاسو ته د رضا متعلق صرف یو دوه کړي شعر یاد څو دوه کړي دا تاسو یو یاد کړه نو 50 باندې د رضا مسائل تاسو سره تاسو هیڅ اشکال نه پیږي تاسو پیږي دقه قواعد ذهن کې چې نو چې قاعده دی یاد شو نو په خپل ورته بیا جزئیات معلومه ہے हर जुदी को कुरान शरीफ और हादीस मुबारक को नहीं गलत सभी फारक तो के जुदा नहीं तो जुदावन खुदा माना अपराधी टिकट में तो जुदा का कौन बदले जुदा का बला खदम में कसम जुदा है वो से ना वजह ना सराह तो के खुशी में करे खुशी ना माना अपराधी की तलाक में फारक जुदा माना की तलाक में करे लेकिन खुशी में जजरान मुखालिफ कोई या खुशी में किदा हमारा तुरंत पाबंदी नहीं कि कल प्लान कर दे मोर कर दे अल खलिया अंत अल खलिया तजान ले बड़े माने انت البريء انت جودة جودة قرير معنى وزارة او ما عليا به الطلاق او يا اغت طلاق بمرادقيه عليا صريح دي الطلاق بمرادقيه اغير مثال بملسي ذكرت اذهبي الى ابيك انا بترشو اذهبي الى امك ويجي بخبر تاشو وهو على نيته نية اعتبار وقول الله عز وجل والسقف الدليل والتصريح والامام البخاري وسرحوهن سراحا جميلا لو ان لا تعبير فسرحوا سراحا معلومي كده چې نیت بجو کې طلاق شو وسرحوهن سراحا جميلا جميل دا چې باغ طهر کې ولا ور کې مسجد کې او یو ولا ور کې یا فامساك بمعروف او تصريح لسان طلاق نه په تصریح باندې تعبیر معلومي كده چې تصریح طلاق نه هو کنه یا فارقوهن بمعروف جو فرقت سره تعبیر ہوگا تو معلومی کی ذات فرقت کے نند طلاق کے طلاق واقع کی وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم يكونا يأمران بفراقه امور قال ما تل فراق حکم کو نہیں
معلومی کی دا چې فراق کې نیت د طلاق کو کې طلاق به واقع کیږي لکه فراق سره تعبیر شو ورپسې شاه او دې کې کوم نور روایت دي هغه پکې تیر شوی دی امام بخاری پکې روایت راوړل مخکې تیر شو دا روایت تخییر ده دغه روایت پکې امام بخاری کا روایت راوړل نو ورپسې فمن قال لامرأته أنت علي حرام اوس بل اور مولانا سیو که یو سړی خلک ته وایي چې انت علی حرام او دې قیدې ته وصل دی آیا طلاق واقع کیږي کنه واقع کیږي انت علی حرام نو ګوره چې اصل مذهب ته وګورئ زمونږ چې کوم اصل مذهب ته څوک ډېر نه واسي وایي اکثر د اردو موضوع د حاشیه وغیرہ غریبانان کله یو قول ته وګوري کله به نو تاتیر راشي زه خو ته د متقدمین او متأخرین اقوال ذکر کوم اصل مسلک زمونږ سره زمونږ چې اصل قاعده ویلې شوه وایو نو حرامون کنایي لفظ دی اصل قاعده نو کنیت ته پکې او طلاق واقع کیږي کنیت ته پکې ولکه طلاق انت علی حرام ډېر معنی لري یو دا چې په مستقل حرام او طلاق ده تبا خدای دیم دا چې انت علی حرام زجرانه ویل شي سړی کې ولې زجر دي کنایي کې که انت علی حرام دا چې ته په معنا حرام نن به معنا انت علی حرام دا چې تابا خبرې نه کوم دا دې ډېر معنی دي انت علی حرام لیکن دا اوس څه چې مولانا سیوا دا اوس کې نه الفاظ دي نو ما خو ته وایي چې زمون قاعده سوي شابه کنيت ته او طلاق دی واقع شي کنيت ته ولکه طلاق دی واقع نشي دا قدم مسلمان تک دی قدم مستقل لیکن متأخرین وایي چې په دې طلاق واقع کیږي اگر کنيت یې نه کړي متأخرین صرف پر یو لفظ کې نور کې ګورې نه متأخرین څه وایي شابه سي په دې یو لفظ کې وایي کنه طلاق واقع کیږي اگر کنيت نه کړي دې ته عرفي طلاق وایي اوس ګوره شریعت دا طلاق لپاره نه دی وضع کړی لیکن عرف کې خلک ماته ورنه ودی یو سړی وي ډوړې ما سره وکړه نه خورم نه ما سره وکړه حرام کمه وکړه اوس حرام خو یمین نه یمین هو والله دی بالله دی تالله دی لیکن الله نو مانه لیکن عرفان څه شي شو لکه یمین شو کدا ډوړې دی او وړه نه حانه شي دا موږ خلک ولې ته دا وایو کوي ما دا ډوړې حرام 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 یو نزلو نه مړه خوري یقین نو بس حانه شي لازم مسکینان له دوه ډوړې دي تعرفي يمين وای دغه حرام تعرفي طلاق وای عرفي طلاق وای تعرف کړي نور وای اصل مسلک زمون سوای چې کنيت ته او طلاق دی واقع شي کنيت ته او طلاق نه واقع کیږي لیکن متأخرین فتوا په دې ور کړی دا چې انت علی حرامونه اوه نو فتوا عام اکل کې هم حرمت راغې په خزر کې هم حرمت راغې طلاق باید شو طبق دې له کوی نشي یو کتاب دې ویلی شي خو چې پېښه خبره پېښه دا کله مسائل تاسو له مخه تر روان دي یو دې مستثنا شو دې مستثنا شو یو دې انت علی حراما مستثنا شو فنس استثناء کوم راوي دویم استثناء دې سره دې کنایاتونه دویم چې وتوي انت علی كظهر امي انت علی كبدن امي طبعا ماذا زما د خدي د شاپه ده مور د شاپه شان دي ورته هم کې نه لفظ څه شي راکا نو اصل قاعده ته چې ګورم نو پکار دار چې اسم نشي یا خدای پاکه ولې دې سو نشي د ماده مور د خېټه په شان دي د مور د شاپه شان دي د طلاق نه کنه یا دې خدا باندې جوړیږي لکه د مور خېټه او شاته قتل ګناه ده د خېټه او شاته ګناه شوی ته طلاق او دا کېدی شي چې د مور د خېټې او د مور د شانه د مور ذات والما او د هغې په شان تعظیم باندې کومه نو اړو طلاق نه شو لیکن شریعت دې ته زهار ویلی دی څه ورته ویلي دي نو دا هم د دې قاعدې نه مستثنا شوه نو انت علی حرام هم د دې قاعدې نه مستثنا شوه شابه او د زهار صورت ورې هغې کې به هم تفصیل کوم دلته به چټ نه راکړې که ورته صرف د وجود د ما مورې خورې امام شافعي اختلاف پکې شته او زموږ په مذهب کې دا کنایي الفاظ دي او چې دا وایي کظهر امي کبدن امي داسې اندام سره تشبیه ورکي چې هغې ته کتل حرام دي نو زهار شو خیر زهار کې به تاسو ته تفصیل راځي انشاءالله هغه به پرېږده وه اوس راشه ما خپل مذهب درته وایي اوس څه وایي من قال لامرأته انت علی حرام
زمون پنیس پنسا و بغیر نسا دونوں کے مؤثر دے یا خدایا سمجھ ہوئی خدی دے اوی طلاق شو باین کنائی لفظ دے تو ہم کی اوی یمین شو مؤثر شو دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز باندے فتوعام کے مؤثر فنساو کے مؤثر دے و بغیر نساو کے مؤثر نساو کے منصر مرگر دے گا کہ مؤثر شو شافعی سے ہوئی اور طعام کی ہوئی حرام اس یمین نہ دے یمین کو واللہ و باللہ سر رازی تاکو یم باللہ و واللہ نہ دے رہے لے نہ پوشوے زمان پریز مؤثر دے پچا کے ماستر لگیات کے رومبے والے لگاون کیا تقرار سر کو زمان پریز مؤثر دے پچا کی ونساو کے ہم اور بغیر دا نساو کے ہم اور دا شافعی سے پریز باندے ونساو کے مؤثر دے اور بغیر دا نساو کے مؤثر نہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کوئی شافعی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی او حسن بصری سوئی اس براشی اغوی نیت لے اعتبار دے جدا ملکم اصل مستق دے گنیت اوکا شبا طلاق شو کنائی دے گنیت اونکا اسم نشو حسن بصری وئی نیت لے اعتبار دے گنیت اوکا لکنور کنائی اوکے طلاق شو گنیت اونکا نو طلاق نشو او مالک صرف سوئی واہ واہ اغوی ویکا مدخول بها وی او کنی که مدخول بها دیر وطم نو درې طلاق شو انت علی حرام دا سخت لفظ دی که خدا سوی مدخول بها وی نه دیر وطم که مدخول بها وی او کنی که مدخول بها وی او کنی تو واقع کېږي درې واقع کېږي مدخول بها وی او کنوی قدرے گا دلگا سبکے خواہ بس کہ مدخول بها وی کنی تو واقع کے گی وہ کہ بغیر مدخول بها کے ددریونا کامنیاتوں کنو سر کے گی تاسے ماتا پڑا رکھو دیں مالک وی حاشے کے رشتہ کہ مدخول بها وی کنی وایا تو واقع کے گی درے وہ کہ چر دے دی وای چې د دریونه مې کم نیت کړی دی نو په مدخول بها کې دا نیت څه صحیح کېږي او بغیر مدخول بها کې نیت صحیح کېږي دا مخکې راشه قال الحسن نيته وقال ابن العلم اذا طلق ثلاثا فقد قال الحسن نيته لمقسم الدفتر وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا وتلايش الرجوع الطلاق ولا دري ورقي فقد حرمت عليه داري بدرم طلاق دي اطلاق حرام کئی لفظ کیا استعمال شو دا حرام کہ دري طلاق دا دلیل دی بھائی دا مقولت مدا خدا سے کیا پارے روڑو دلیل کہ دري طلاق اول کی فقط حرمت عليه تو بدرم طلاق اطلاق حرام ہوگا تو معلومی ہے کہ حرام طلاق نہیں فسموه حراما بالطلاق والفراق دي مسماك هو دي تريو طلاق ولا حرام وسبب ده طلاق او ده فراق يلا كوي فهم وليس هذا كالذي يحرم الطعام لما ينام مسلك ده شافي ده لا يبشان ده اللي بدل حرام طعام حرامي لانه لا يقال لطعام الحل حراما حلال طعام حرام سوق النووي او خلط حرام لشبه كده ده خبر یا خدا یا کوئی خلطا چې درې طلاق ورکړي څه ورته وایي حرام ورته وایي او حلال طعام ته څوک حرام نه وایي نو په ښځو کې مؤثر شو ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا نقول لا تحل زمنا حرام شو فخذوا کی حرام استعمالی لا تحل زمانہ لکا حرام اشوا زبا وسط تخبل دلیل ویم قلو صبر کوا اذا من دلیل دراشی دا شافی بدن ایرشی وسط وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة ومرتين نبيا رجوش تام بيجي لكن النبي عليه السلام امرني بهذا او فان طلقها ثلاثا حرمت حتى
تنكح زوجا غيره نقول قدروا طلاق اطلاق حرام شو بلا شو نبقى حالات معام اطلاق حرام نكي نبقى هيك مؤثر نشو او قدروا طلاق لنومن قول اطلاق حرام شو نبقى هيك مؤثر شو ولدين يوم بلا خبر موتلا اجماع تاسو دوی چې موږ سره ولې طلاق ثلاثه په یوم کې ډېر آثار دي یودان وان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرها دغه دې چې په ماجره متفرقه او ما تبين چې کله خلاف المتبادل دا ذکر خامخا کی دا خلاف المتبادل چې درو نه یوالي لازم به ذکر کی استثناء لازم کی متفق په الاطلاق دی لیکن د دې نه سم معلومه شو تاسو پوه شئ په دې باندې څه دې معلومه شو شابه چې درې طلاق باندې تاسو حرام کی بل دې معلومه شو شابه چې په خذو کې حرام اطلاق بلای په طلاق په اقوالو کې نکی غیر د خذو کې نکی شافعي صاحب دا سره د اصل مذهب دا چې په یمین کې بالکل موثر دی د اصل مذهب دا چې په یمین کې سړي بالکل موثر دی او په خلکو کې د اصل مذهب د حسن بصري سره دی شریعت دی دا په متأخرینو فتوا ورکړې ده ضرور توجه او براشو چې تماته چې اصل مذهب کې په خلکو نه علاوه موثر دی دلیل سره قرآن دی قرآن حکیم کې الله تعالی رسول الله مبارک تسوي دا خبره ده زره دوما چې په طعام ته حرام نه دی ویل شي دا راته قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله رسول الله مبارک حضرت زینب سره شاذ کړو په ځان حرام کړل نو سوي لما تحرم ما احل الله لك لو حرمت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك دا پیدا مګر تا کنه چې حلال طعام ته حرام ویل شوی دی دا به متراته نقل کې مخکې دې ویلي دي نو دا وایا چې په مطلقه ثلاثا د حرام اطلاق کېږي د ترنګي په طعام هم د چا اطلاق کېږي د حلال دا نه چې عند الله حرام شو عند الله حلال نه حرامېږي طبعا حرام عند الله حلال نه حرامېږي دا خبره چې ته حلال ته حرام نه وي هغه عند الله دی او چې ته دې نه خپل باندې حرام کړل ځکه خو یمین شو دلیل دې ته پیدا کړ کنه ځو سر پسې شاه وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنه قالت طلق رجل امراته فتزوج ابن عباس يوم استقدمت ابن عباس يجي فخذوا كمؤثر اغوي فتوان كمؤثر وخذ توي انت علي حرام بيسم نواقي خو اغا متفرد دي د ټولو صحابه سره لکه متفرد دي دا قول موږ دی او بعض حضرات من قول رجوع وی کړی دا بهر کې دوسه فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهبه فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهبه فلم يقربني الا حنه ولم يصل مني الى شيء بس أفأحل لزوج الأول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلي لنا دي مناسبة دوام شو في حلالا ني لا تحلي دي سكي لك حرام لو قدروا طلاق ده حرام اطلاق وشو شبههم لزوج الأول حتى يذوق الآخر وصيلتك وتذوق وصيلته باب لما تحرم ما أحل الله لك وبه قال حدثني الحسن بن صباح سمع ربيع بن نافع وما صبر دي لما تحرمون بریری سره جما مراد څه دې مراد دي ما تاسو ته وی کنه چې بیبي سره به جما کاوه او ما تاسو ته چې یوازې بریری سره جما نه ده هغه هم ده پکې او شاتم دي دواړه دي ها قال حدثنا معاويه بن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لكم لرسول الله باسم واقعي ولي وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة پیغمبر أسوة حسنة دي ما تقول در حقیقت أسوة حسنة ديتا وپیغمبر پکې دا طلاق او نیت اقماع او اصل مطلب زمونه ده د بيدانو په حق خپل نه وي چې علي حرام
د چا متعلق ویلي بریری ټیکټاک یې ثابت کړي چې بریری دې باندې نشي ویلا او د دعا متعلق پر تذکر ما قد جعل الله تحلة ايمانكم دې ویلي تحكم دې پاتې دې وشتو څنګه دې لکه لما تحرم ما احل الله لك ولا غفور قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم تقديرات كلام وبه قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال سمع قولا وسمع عبيد بن عبيد يقول سمعت عائشه رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد من ريح مغافيرا اجد مغافير اغا بودي دوي اغا جاولا بودي كده اغا جاولا روزي او خوږی او شات مکه وردی داغینا رسولي او شات ته جوړي ها فدخل على احداهما فقال له ذلك فقالنا وشربت واسلم عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الى ان تتوبا الى الله لعائشه وحفصه اذا سر النبي الى بعد ازواجه قوله بل شربت عسلا قال ابو عبد الله المغافير شبيه بالسبيل جاول سردي يكون في الرمس تاغ بودي چې په کوم بوټي کې دا مغافیر ولرمس ورته وایي حلاوتي اغفر الرمس اذا ظهر فيه مغافير واحدها منفور او مغادير متفقه بديږي ورپسې وبه قال حدثنا فروة بن ابي المعراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل بالحلوى وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن ودخل على حفصة بنت دا حفصه سره به شات تذکر چا سره شات کړی دي زینب سره دا درابي غلطی ده ها فاحتبس اكثر ما كان يحتبس فغلط مسألة عن ذلك فقيل لأهل أهدتها امرأة من قومها عقدة من او دي حفصه لها دي زینب له قوم یو خذ عقدان د سرمن تیرې راولې د شاتو نبي پیغمبر مبارک صادری ها فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وشربة فقلت ما والله لنحتالن له فقلت سودا لها شات په زینب سره کنه د عائشه میټینګ د حفصه سره کړی دا سودا د چا سره میټینګ کړی حفصه سره دا درامي غلطی ده انه سيدنا منك فاذا لنا منك فقولي اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح الذي اجده فانه سيقول لك سقطني خمسة وغربة عسل فقولي له ممکن ده چې امتلا مغافیر جدید اغه شات او مغافیر سکري شابته جرست نحله الخطا وسأقول ذلك وقول يا سبيل أرابولي تاوي كذا كم مغافير دا جولة لوزيان قالت تقول سورة والله ما هو إلا أن أقام على الباب فأردت وناديه بما أمرتني فرقا منك ولسودانا وقا سعودي بدأ وصول كذا حبسا أو دا حبسي بدأ زينب فلما لنا منها قالت له سورة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغافير قال لا قالت ما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حبسة شربة فقال جلست نحله فلما دار إليه قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سورة والله ما هو طبيعي والله لقد حرمناه منذ بشات حرام قال ودي شب ونيلو نبي قالوا نبي ما دور خبر بکی کړی دا دور پسې شه لا ولا طلاق قبل النكاح اوس دې کې یو بل اختلاف تعلیق پدې د ټول علماء اتفاق دی چې یو خدای په نکاح کې دی راغلی وته وي ان تعالی کول نه وایي محل نشته ان تعالی کول جاته اوس کا تاسو له باندې تر دنیا وایي طلاق نه څه پرځ کړی کوي څنګه دا راګه بلان څنګه نبانګو ورته دا خپل پشي دا خپل نه ونه واس نو چې دا لوندان سو کوي چې تعالی کو نمیر غره چې دا لوندان نه ان تعالی کو کلام سجو لا پشو بالکل ګورس تو خلق په نکام وایي وسنه کیږي لا پشو یو خلک هندا او دا وته وي ان تعالی کو لا وایي کدته هندا بیا په نکاح وایي دغه هندا طلاق نه واقع کیږي ولی چې کوم وخت یو طویل هغه وخت محل نو ګروس دی واقعتا پیدا یو عبادت توي انت حر نو د ملک کې نه کلام لا وشو محل نشته اوس کوم دا عبادت واخلي
तो इसम न वाक़ई केगी वली महल नशता कोईगी په خبر لیکن کچارته تعلیق کی یو خدای ته وې زینب تا کته ما په نکاح واغشته طلاق ان تزوجتك ان نكحتك فانت طالق وزوسي یا یو عبد ته وې ان ملكتك ان اشتريتك فانت حر وزوسي الشافعي په سیمپل مطلقاً تنسي او دې وخت مت نشتا تزوج نشتا بالکل که سبب په ملک کې رامشي تعلیق ما وینه لسي او سبب په نکاح کې رامشي نو طلاق نه واقع ویږي په زمون مطلب سره مونږایو چې صالح صحیح که سبب په ملک کې راغی نو طلاق واقع کیږي که سبب په نکاح کې راغی طلاق واقع کیږي که دا عمل سبب په ملک کې راغی نو طلاق واقع کیږي ولې هغه وی محل نه دی دویم د دې وخت تنجیز نه لري تنجیز دا اوس دی وای صورت اوله د څه کړی دی راکا تعلیق کړی چې نکاح سبب ته نسبت کړی دی سجا تا سبب تا نو کا سبب متحقق شو تو طلاق واقع شو اطاق راشي او مولانا مالک صاحب سوي هغه وی کوم خدا یې مطلقه ویل دا نو شافعي مرګري او کوم منسوب کړه قوم تا قبیله تا نو بیا وسشي بیا با دمو مرګري کدا وای د پلان کې قوم خزمه په نکاح واغشتا د پلان کې لور مې په نکاح واغشتا نو مې واغش پلان کې مې په نکاح واغشتا نو مالک بیا مون سره بیا طلاق واقع شو پلان کې عبد مې په ملک کې راغی د پلان کې مرایه مې په ملک کې راغی او بیا راشي نو بیا دمو مرګري بیا اعتاق راځي او مطلق ویلي چې کما خدا په نکاح واغشتا لا ولې سم نشتا تاسو باندې دا وتوما شابه تنجیز چې وای تنجیز چې انت طالق یا انت حر او په ملک کې نه په نکاح کې باندې د ټولو سره لغوه محل نشتا او چې تعلیق کی په اعتاق او په نکاح دواړو کې نو زموږ په نسبت باندې مطلق صحیح دی او د شافعي صاحب په نسبت مطلقاً نه دی صحیح او مالک صاحب سوي وی که منصوب شنو می واقعا نسبت وکړو بیا صحیح دی و الا نصحیح دی ویږي په خبر مزور پسې دلایل تا لا تکور کامل تقیدی وی کوي لا طلاق قبل النکاح دی وی امام بخاری مهران مستق دا امام شافعی سے لا طلاق قبل النکاح لیکن مولانا سے مفهوم دا خبره کو لا طلاق قبل النکاح مصاحب مولانا سے تنجیز خلو ساحل کی نکاح کی نہیں دیکھو تعلیق نشتا دیکھو تنجیز دی تاخو منگا موای ازمون مسئلہ کلا دا چی ملک او سبب تا نسبتو کے ان ملکتو کا فانتا حر ان اشتریتو کا شراء سبب دے ان نکاحتو کے ان تزوجتو کے اگیتا چی نسبتو کے جگڑ زمون پاقی کے نپدے کے ندا او شافعی سے موئی کم ملتا دی نسبتو کا سبب تا ارسنگا چیوی نو دا شافعی سے پلیز باندی نسے کے زاوسا لا طلاق تنجیز دے مولانا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يأخذ بنكاح واغتم مهر من مقرر كده أو قبل الجماع وصلاة قبل الدخول من الطلاق ورقم عدة نشتا عدة وقالت جماع وصلاة الشيء فمتعوهن او چونکہ مہر نہ مقرر متعاور کیسے جامع وسرحوهن سراحا جميلا نو مناسبت دباب کم دے دا دلیل دے اذا نکحتم ثم طلقتموهن نو معلومی گرا کہ طلاق وکلا ورکے شابه سے نکاح وشي نو په تنجید او تعلیق کو نکاح نہ تشری ما سے جواب ورکو ما وی کہ نا دا اذا نکحتم ثم طلقتموهن کہ حسن نشتا تب یو مثال ذکر شو چې په نکاح مواقع تو بیا مطلق ورکو او بندالي کہ دا ځین کې طلاق واقع کیږي نو کله واقع کیږي شابه سي چې په نکاح کې راشي کنه یره کپويږي په دلیل زما ورکا قرآن شریف کې رب العالمین فرمای ومنهم من يقول لئن آتاني الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الله صفاتو کا کون تھا انت رومان نہیں کری تعلیق پر تعلیق کا سید ذکر اللہ صفات کہی ہے لئن آتانا الله من فضله كما الله بالفضل الله وما لنا لنصدقن صدقه بكم نو دیوا کہ ہم نہیں کرے تو تعلیق سید ذکر اللہ صفات کہی آیو دری دیم سر شافعی سے مسائل شرعیوں کے
तो इमाम से शागिर्द दे खान इमाम से उस्ताद इमाम मोहम्मद दे और उस्ताद इमाम अबू हनीफा दे तो फिक्र मसाइल के लिए संगा मवाई को खपल खदता हुई कि इन दखलत الدار فانت طالق دا तालिक सही नहीं चला ता बोला ना बाकी दे वक्त में दुखुल लगा निश्ता रुस्त हां इन जा इबनी فانت طالق दा से होता हुई और दे वक्त में ابن नहीं रहा क्या बस तो दे के तालिक सही के न बदे क्यों नहीं सही या पता चला बाकी पड़ों के लावा करना तो भैया लेकिन इस बस सबब तो सही के बदे के नहीं सही और कतबे हदीस ला तलाक قبل النكاح تقول حديث اغير تنجيز مرة निकालता तो बसेशा وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله طلاق بعد النكاح لا طلاق الا بعد النكاح حديث لا طلاق الا بعد النكاح ولا عتق الا بعد الملك اغير سمرات مولانا سيف تنجيز ويروى في ذلك عن علي هذا التعليل مدام منقول لكن مولانا سيف ما تقول علي منقول له تنجيز की खबर है शाबा सईद इब्न मुसय्यब और अबू बकर इब्न अब्दुल रहमान उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उबाद इब्न उस्मान अली इब्न हुसैन शुरैह सईद والقاسم सालिम ताऊस हसन इकरमा अता आमिर इब्न साद जाबिर इब्न ज़ैद नाफी इब्न जुबैर मोहम्मद इब्न काब सुलेमान इब्न इंसान मुजाहिद कासिम अमर इब्न हारिम शाबी अन्हा ला ततलुक बंगा मुआविय के तलाक़ी हुक्म सूरत के तंजीज की अबला तंजीज अबला तालीब न